भाई د انکل خو ډتو شو اوس با تاسو لندن ته څنګه ځئ؟ شجاع ابولال ته کې راتلو دپاره څومره خوشحاله و. زه هغه څنګه مطمئنه کړم؟ زما مشوره ده چې یو ځل خپل دفتر ته لاړ شه، باس سره ملو شه، هغه ته خواست وکړه چې تاله دوباره نوکري درکړي. سم چې وي ابو، بهر خو به خامخا ځم. خدایا چې چېرته مې کېغوڅو د پیسو هغه پرس همدلته خو پروت و، او چې کوم شی کېږي بس بیا مضغونه وځي. مورې ها څه سوچ تو کو؟ امی ما سوچو که چې ځان له به جاب وګورم. څه مطلب؟ دا بهر تلو خیال دې د زړه نه ووته؟ مورې که په نصیب کې مې وي نو لاړ به شم بهر ته. ښځې به دله غوږونه ډک کړي که نه؟ مورې هغه به ما له څه غوږونه ډک کړي، خوري به هغه وچه سپوره چې زه خورم. ولې به توره سپوره خوري؟ دا پلار چې دا دومره مال حال پرېښې دی ولې به توره سپوره خوري؟ څه مطلب؟ هو یو خو به هر وخت تا لکه د ماشومانو پوه یم. ګوره هرات ووایه چې د مور نه خپله حصه وغواړي، چې پیسې راشي نو د بهر تلو ټوله معامله به دې ټیک شي، چې پیسې شته نو هر څه شته، ګنې هېڅ هم نشته، خپله حصه دې روړي که نه؟ هسې اورېدلې خو مې دي مورې چې ایجنټان دي سړی بهر لیږي. همدغه خو زه هم ویمه. امور به ورکې دی لیسا ډېره ګزموزې ده، ډېره چالاکه ده. هیره خو معصومه ده، هغې ته خو هېڅ پته نشته. خو دا شاهین دا زما خور ده، وړوکوالې نه پېژنم، ډېره بندېده ښځه ده، دا به چرم درنه کي. خو بچئ تاسو دواړه به د خپل حق دپاره جنګېږئ. حق؟ حق بالکل د پلار په هر څه دا حق دی. دا دومره کورونه جایدادونه ولې یوازې د هغې دي څه؟ راته ووایه خپل حق دې واخله. هسې مورې که چېرې د پیسو دا مسله هم حل شي نو بیا خو زه فوراً بار ته تلی شم. همدغه راته زه هم ویمه د ایجنټ نه معلومات وکړه چې هغه څه وغواړي. زه ایجنټ پسې ورځم. ته ورشه پوره معلومات دې وکړه. ډېر کم عقل دی دا زوی مې، یاره خو چې هغه پیسې چېرته لاړې چا یوړې څه؟ भाभी तबीयत ठीक थी ستاسو؟ سوش تمنا په کور کې د خوراک څه شته؟ زه ډېره زیاته وږې شوې، مطلب څه پی وغیره. भाभी پی خو چې کوم کور ته راځي نو د هغې چای جوړه شي. څه فروټ شته؟ भाभी د ابو شپې طبیعت خراب شوی و، میوه مو هغه له ورکړه. چې سم وي خوراک دپاره کور کې. भाभी ما الوګان یشولیو روړم. هغه روړه زه اوس روړم. بس جی تاسو دا وګڼئ چې ستاسو کار وشو. ته لندن ته د تلو تیارې شروع کړه، خپل سامان مامان دې راغونډوه، ډېر ژر به روانېږي. ډېره شکریه جناب، زما ورور لندن ته رسول ستاسو کار دی سر. رسول څه وګڼه چې ورسېدو. صحیح ده. بایجان اورې زم لندن ته ځم. باچا جی دا خو څه دومره ګران کار نه دی. ته داسې کار وکړه چې ته 15 لکه روپو بندوبست وکړه او ستا لندن ته د رسولو ذمهواري زمونږه. 15 لکه؟ 15 لکه ټیک ده، بیا زه کوم بندوبست. رور جانا سبا خبره ده، پیسې راوړه او لندن ته ځه. لندن ته ځه، ټیک ده جی، شکریه. ستا غم
هم دې را سره ته ووایا د ځان خیال ساتي کو نه په ټیم خوراک کې او که نه ته ډېره لاپروايي جی زه هر څه خورم پی او فروټ خو خوري که نه ته یا چې ډاکټرې درته پکلکه ویلي وو جی شجاع چې څومره کولی شي کوي هغه خو پکې لا نوکریم پرېښوده هغه زما خپل قسمت انسان خپل قسمت سره خو نشي جنګېدی که نه مې دا د چا فون و ترور هغه مې راته فون کړی ښه مور دې وه څه وې بس زما خیر خبرې اغشتو ستا تپوس یې کول او که غوږونه یې د لړه کول که دې درته وي چې ماشوم د کېدو والا دی هغه وکړه دغه مه کوه خدایو خو د نن سبا راجي نه کې دا بچي خو مونږ هم روړي دي داسې خو څه خبره نه وه ترور جانې داسې هیڅ خبره نه ده داسې خبره به ولې نه زه په هره خبره ډېره ښه پوهېږم ګوره ته چې زموږ غوندې که غریبانانو له راکولې نو سوچ به یې کړو که نه اوس څه غواړي نه ترور داسې هیڅ خبره نه ده چې ستا ورسره دومره فکر دی نو راځي چې تا د بوز او کور د کینی او ستا ناز نخرې دوړي موږ خو غریبانان خلک یو چې کم دال ساک په خپل خورو هغه موږ تعلیم درکو نور خو څه نشو درکولی مشروع ډیله خبرې چې مینه څه ته وایي بغیر د لیدو کتو د یو بل په جذباتو پوهېدل ته ما ته دروغ نشي ویلی تا چړل که نه مه کوه داسې خبرې چې څه ته حاصلېږي نه مینه د حاصل او لا حاصل د فلسفې نه آزاد دی ته خوش شرافت دی و خلق کامرانا زما امید نو چې ته به بې غیرته خېجې دوباره د دې سره د خبرو کولو کوشش وکړو نو زه به درځم او ستا پلار ته به شکایت کوم او په مالت کې به دې په شرمونو وشرمومه پوه شوې زما په خبره ولې دې ورسره خبرې کولې ستا واده بل سره کېدو والا دی او ته یو د پردي سړي سره خبرې کې شرمېږې نه ته که بیا دې ورسره خبرې وکړې نو په چپړو به دې وښمه بې شرمې دا واخله وخوره خوره نن تاسو سره زما د صحت ډیر خیال دی خیال خو زه ستاسې م کوم چې په جیب کې م سین واله که نه په دې وجه زه تاسو ته هیڅ نه ویم او هیره واقعي ته زما ډېره ملګرتیا کې د دې دپاره ډېره مننه دا خو زما فرض دی خبره سوچ مې کو چې ډېر ورځې شوې ته خپلې مور سره نه میلاو شوې څه مطلب مطلب دا چې د انکل د مرګ خو ورځې هم ډېرې نه وي شوې تا له خپل ته تګ راتګ پکار دی که نه دا خو ما هم سوچ کولو سبا به لاړ شو ټیک ده او چې تا هلته لاړه شي نو څه فیصلې به مو کې د څه فیصلې یاره ظاهره خبره ده پلار دې وفات شوی دی نو د هغه په نوم چې څومره جایداد دی بینک بیلنس دی کالي وغیره په دې کې ظاهره خبره چې تا ته به حصه میلاویږي
हिस्सा او هیرا تا ته خو بستا حصہ ملاویږي کنه. هغه څه خو ټیک دي شجاع، خو د حصے خبره کول دومره زر ټیک نه دي. یار ولې ټیک نه ده؟ تا ته زموږ حالات معلوم نه دي؟ اوس په دې باندې که زموږ سره لږ ډېر مدد وشي نو په آرام سره زه پای بهر تللی شم. بیا بهر هیرا پلیز اوس سم مه وایه. اول دې م دومره جړا فریاد وکړو چې زه پاتې شوم. مزغلې غوندې خپل حصه واله چې زه په یو کې ته لاړ شم او خپل ژوند دپاره څه وکړم. زه نور دلته په اوسېدو خپل ځان خواروم نه، بس. دا ته څه وی شجاع؟ همدغه دا څلور دوکانونه خو زموږ اسره ده. د بلال تعلیم دی، زموږ د کور خرچې دي، دا هر څه هم په دې روان دي. ګوره ستاسو د کور خرچې څنګه روانې دي هغې سره زما غرض نشته. د هیره حصه کېږي دلته مو په دوکانونو کې م. تاسو د دې نه د دې حق خو نشئ اخیستی. دا څه وی ته؟ زه دا وایم چې تاسو د خپلې او د بلال حصې سره سم کوئ. زما هېڅ سره غرض نشته. تاسو هیره له د دې حصه ورکئ بس. امی که زیاته نی نو دومره راله راکې چې شجاع بهر لاړ شي. څه مطلب دومره راکې؟ حصه خو به ترې پوره وړئ که نه؟ څه خیر خو ترې نه غواړو. ستا حصه به ترې پوره وړم. ستا ورور به رانه ستا حق ونه خوري. شجاع وایي زه دومره بې غیرته نه یم تر څو چې امي جان دی د هر څه د امي او د هیرا پي دي. ښه یعنې په دې هر څه باندې تاسو قبضه کول غواړئ ها؟ ټیک ده، زه هم ګورم چې څوک زموږ حق خوري. قبضه؟ حق؟ د کومې برخې خبره کې او د کوم حق خبره کې ته؟ په کلاو غوږونو خبره واوره، دا هر څه زما دي او زه نه ورکوم برخه مرخه ایراله. او شجاع ته د ښځې په برخه باندې د خپل بهر تلو خوبونه ویني؟ داسې سړي بې غیرته وي کوم چې د ښځو په پیسو پایي. ای چې سم کې که نه نو په خپلو پټو یې وکړه، په خپلو پیسو بهر لاړ شه. امی ته تاسو څه وایې؟ ویلې مې درته که نه؟ ویلې مې چې نه به درکوي ستا مور تا ته ستا حصه. د دې دا مطلب دی چې شجاع ټیک وی، تاسو لالچي یې. ما خو دا سوچ کړی چې تاسو به زما حصه ښه په خوشحالۍ راکې، خو تاسو هر څه الټه کوئ. په کومه ورځ چې تاسو باندې شجاع کیس وکړي که نه، په هغه ورځ باندې به زه دوی سره ودرېږم. زهیره اوس په فیصله په عدالت کې کېږي. زه ای څه شو؟ درې کیسه درې نه که نه؟ ما ته پته وه غډېره بنیته ښځه ده، ومړه به شي خو حصه به در نه کي. زما خور ده، د وړوکوالي نه پېژنم. صحیح ویل تا مورې. ستا دا خور ده که نه، هغې د خپل خاوند په هر یو شیز باندې داسې پخه قبضه کړې ده چې چاته د ورکول خو بلکل اړو تصور نه کوي. هیڅ غم نشته هغې سره د خپلې لور، هیڅ پروا ورسره نشته د خپل زوم چې څه به کوي څه به نه کوي. بس همدغه شان به د لوږې مړه شو ټول. څوک کوي داسې؟ کم مور و پلار داسې؟ ووایه که نه مورې، دا لور د هغې هیڅ غم یې ورسره نشته. هیرا څه شو؟ څه شو؟ هیرا څه شو به دې؟ تمنا اوبه راوړه. دلته کښېنه وه، دلته ورېږم، دلته سمه په کلار یا الله خیر. هیرا ټیکې ژوندی یم.
امی ما نه غواړي دا شجاع بای دا فضول خبرې اوس بالکل نه برداشت کیږي. تاسو د هیرا پیسه غیله ول نه ورکوئ. زه خو د شجاع نه زیاته په هیرا باندې حیران یم. زما بچې زما هغه لور چې د خپلې مور په تکلیف او په پریشانۍ به ټوله شپه جړل، اوس د خاوند سره یو ځای شوه او د مور سره حساب کتاب کوي. امی هیرا پیسه صرف د خپل کور روانېدو یاره ده. او بچې ته ټیک وې. ښځه ټول عمر د خپل کور د ورانېدو د یاري خپل ځان باندې سختې تېروي، کله د خاوند د لاسه او کله د پلار د لاسه. خو که چېرې یو ځلې ښځه د خپل حق اخیستو لپاره ودرېږي که نه، نو بیا هغې مخې ته څوک هم نشي راتلی. امی چې تاسو دومره په هر څه پوهېږئ نو بیا هیرا پې د خپل حصه ولې نه ورکوئ؟ زه خو په هر څه پوهېږم، خو ته نه پوهېږې. ما کو هیرا له د هغې برخه ورکړه که نه، نن شجاع به هر څه په خپله نامه کي او هغه هیرا به ټول عمر دلته ناستې د هغه په نامه هېڅ به ورته میلاو نه شي. امی ستاسو خبره بالکل ټیک ده. سکینه خاله او شجاع بای چې دي هغه ډېر لالچیان دي او دواړه مور زوی یو ځل چې یو خبرې پورې انخلي نو هغه خبره بیا سر ته رسوي. خو زه هم د سکینې خور یم، داسې به رانه ونه کي. بای دا جوس بابي باندې اوس کوي. زه پاسه هیرا لګوندې اوس کا زه نس کما اوس کا کنه زما د خاطر چې لګي همت تر کې راشي. نه شجاع زه دا نس کما. بابي باندې څه شوي دي؟ بای زه ډېره پریشانه یم، کله به ټیک شي؟ ته زما فکر مه کوه، په ما هیڅ سم نه کیږي. ډېره ډیټ یم زه د یو ظالمې مور لور. ته اوس رضا شه که نه زد مه کوه، لږ شان اوس که لږ اوس که نه پلیز. وای شجاع ته چې سکې دا ټیک نه کې. څه ټیک نه کوم، ما هغه کوم چې تاسو څه وایئ. دا ټولې ډرامې کوي، بانې جوړې ده. په تاسو شو لږ ځان کې عقل راوله. تاسو وایئ تامي طبیعت د هغې په ریښه خراب دی. خراب دی طبیعت که نه، همدقه ورته بانه که. څه مطلب؟ هر څه چې دي خو شاهین په خپلې لور ډېره مینه ده. که ته هیرا خوشحاله ساتې نو بیا به په لاس هېڅ هم نه درځي تاله. چې لور وله خفه کړې نو هغه به ستا هرې خبرې ته غاړه کېږي. ستاسو د خبرې مطلب دی څومره چې چې به ته دا خفه کوې که نه، هغومره به ستا کار زر تر زره کېږي. بس ته په خپله خبرو ودرېږه، ووایه ورته چې زه به خپله حصه اخلم په هر حال کې. وای مورې ته ما ته لږ یې هم داسې به کولي. خو چې ته د کومو شیزونو عادت یې هغه هغلته کې نشته دی چې انسان له هغه شیزونه میلاو نشي چې د کومې عادت نه یوه لحظه پې ډېره ګرانه تېرېږي. چېرته مینه یې که نه بیا هلته ګزاره کیدی شي. هیره ته اپا نه پیژنې، هغه د زړه خوږولو خبرې داسې په ستغ انداز کې کوي چې بچې ته یې نشي برداشت کولی. ما ته پته ده چې دا ستا جذباتي فیصله ده. اوس چې سم ویمي دا زما خیري فیصله ده او تاسو به زما د خوشحالۍ لپاره دا منئ. او که زه ونه غواړم نو قسم وینو واده خو به زما شجاع سره کیږي او دې دپاره زه هر څه کولو ته تیار یم.
یاره هیرا چې طبیعت دې ټیک نه دی نو ولې کې دار څه پملاسته ملاسته ستړي شوم. ها یو خبره درته وکم شجاع ما ته پته ده چې تو ترور د امینه خفه یې، خو ترور چې تا ته ما سره د زیاتې کولو دپاره وویل زه ډېره زیاته خفه شوم. هغې ته دومره احساس نه کېدو چې زه ستا د ماشوم مور جوړېدو والی یم. ترور به دومره بې رحمه او بې حسه خیږي زما خوړو یقین نه کېږي. ته څنګه داسې سوچ کې زما د مور باره کې او هغه چې زما باره کې سوچ کوي صرف زما مور مجبورولو دپاره، هغې ته یو ذره احساس نشته. او تاسو د ترور په هر یو غلطه خبره کې د هغې ملګرتیا کوي، هماغه ده چې هر ځای اور لګوي. خبردار هیرا، خبردار که تا د مور باره کې سم وویل، هغه اجازه چې سم کوي که نه د دې کور د ښې دپاره کوي او ته ما د هغې خلاف د لمسولو کوشش مه کوه. نه زما دا مطلب نه. بس یو بل لفظ دې زما مور باره کې وي که نه نو به دې باسم د کوره. مونږ خو ټول بد یو که هر څه وې، خو زه بدم یم او بېزتي به م زما کېږي چې څنګه مور ته کسېدو. شجاع بیلیږه مور کره ورکه طلاق. نه ترور نه، تاسو ته خو پته ده زما مور یو خبره نه مني. داسې مه کوئ. ما درته ووي که نه ورکه طلاق. مورې ورکړې به مې و طلاق. په داسې حالاتو کې طلاق نه کېږي. هاي هاي داسې مصیبت شو په دې حل کې طلاق هم نه کېږي. شجاع دا هم داسې مور کره بوځه چې اوس ورځ د پلار کره تېره کړي عقل به پځې شي. که ته غواړې چې واپس دې کور ته راشي نو زموږ په حق کې به خبر کې ګنې نو ستا په دې کور کې ځای نشته. ګورې دلته ته مه کر جړاګانې کوي هر وخت. बस दलते उधरावा उधरेगा जगुजेगा उषा Zakana. راکه بچې جزاک الله. هیرا چېرته تللی ده؟ دا ته دا وخت له چېرته نه راغلی؟ هغه ماهر هلته خپلې مور کره پرېښوده. خیر و طبیعت خو ټیکو د هغې او بس هغه ابو نن بابي سره بیا جګړه وکړه. ای د کور نه مو شړله. څه شرم نه درځي تاسو دواړو له؟ د هغې په حالت خو به مو رحم کړی و. څنګه ظالمان یې؟ په تا ډېر افسوس دی ما ته.
ښځه یو په ښځه دومره ظلم وکتا څومره بې حسه شوي. ابو امي ته یې سم مه وایې. هیره خپلې مور کره د بوتلو فیصله زما وه. بې حیا بې شرمه څومره په فخر او په اسانه وې چې د هغې پرېښودو فیصله زما وه. یو ښه د ښځې سره جنګ وکړو او بیا د هغه د کوره وشړله بې شرمه. وای داسې کېته په ځوان زوی باندې لاس اوچتې لیونی شوې څه؟ زه بې غیرته یم، زه بې شرمه یم، ټول قصور هم زما دی، هر څومره زما نه دي. ما بچې ستا پلار خو دا غواړي چې موږ دواړه دې ذلیلې شو، خو ته خو داسې مه کوه. او تاسو دواړه خو ډېر به عزته کارونه کوئ که نه؟ لرې که دا نیازبین دې زما د مخې نه. راځه راځه بشیر راځه دننه راځه د ده دماغ خراب دی. او ته خدای دې په سر مې راته کا. هیرا هیرا بلال بلال هیرا ته د چا سره راغلی دلته او دلته ولې داسې ناسې ها؟ هیرا څه وشو پتا؟ اپی څه وشو؟ دا تاسو دلته څنګه رال ماته ووایه. نه بلال زما ساتلو دپاره څوک تیار نه دي، نه زما سترګنې نه مور او پلار. نه زما بچې داسې ولې وې؟ زه یم که نه ستا مور، زه یم که نه تا سره. ورشه اوبه روړه، اوبه وله روړه. هیرا څه وشو پتا؟ هیرا ما ته ووایه که نه پتا څه وشو بچې؟ هیرا داسې مه کوه. بلال دا چې د ډاکټر له بوسو د دې طبیعت ډېر خرابېږي. هیرا اوبه وڅښه. هیرا خدای دپاره بس راځه په کلار پاس کلار. هیرا زما بچې داسې مه کوه. هیرا راځه پلیز بچې داسې مه کوه. راځه په کلار. همایا فون دی ولې کو؟ هیرا بیا هسپتال کې د طبیعت ډېر زیات خراب دی او ډاکټران وایي چې ماشوم ته هم خطره ده. هیره په هسپتال کې د ماشوم ته هم خطره ده. بکواس کوي، دا ټول دروغ دي، اسې ډرامې کوي. یقین نه کړي د هغوی په خبرو. چې کله په ماشوم څه وشو بیا مې خبر کا. ښه ټیک ټاک ته دې ځای نه تلې وبېږه، هسپتال ته مو رسېده. ته سوچ هم نشي کولی چې دا څومره بکرجنه ښځه ده. د دوی په ذهن کې به دا وي چې موږ به د دې په خبر باندې دوکه شو چې مړ کېږي نو مړ دې شي زموږ پې څه. څه وشو په بابي؟ خوله دې خورې شي ستا خو هم ګس جبه ده که نه؟ دا بېګا دې د پلار په مخ کې څه وې ها؟ دا خو خاصه مازغه کار نه کوي. او ته درونده ډېره چپړوس ماره راغې چې مړه شي که نه؟ نو بیا ورته مخ سر وښه چې هغه زموږ دپاره پریشانه نه ده، نو موږ ولې د هغې دپاره پریشانه شو؟ ځه لاړ شي شابه ناشته جوړ کړه، زر کړه. تا ډېره راغه دروندار چمچه. اوس دا ډیره ښه ده، د کمزورۍ په وجې بېهوشه شوې وه، اوس بس هر څه نورمل دي، ماشوم هم ټیک دی. شکر دی خدایا. دا په صحت ډیره کمزوري ده، د وینې پکې ډیر زیات کمی دی. بهتره به دا وي چې دا کمی د خوراک په ذریعه پوره کړي. او زه درته څه دوایانې لیکم هغه دې مخوري ده. نو ډاکټر صاحب دا به نن شپې دلته ایسارئ څه؟ نه اوس دا ډیره بهتره ده، کور ته تلی شي. ټیک ده، شکر دی. کنې زه خو ډیره پریشانه شوې وم. नाश्ता तैयार है? जी भाई. तमन्ना څه شو؟ ته جاړې ولې؟ اسم نه بھائی. ته وګوره ستا سترګې د اوښکو نه ډکې دي او ته وایې چې اسم نشته. څه شوي دي؟ ووایه. اما ته څه ویلي دي؟ ووایه. भाई हेरा भाभी په هسپتال کې ده. ما شجاع भाई ته صرف دومره وې نو امي ما ته غوسې وکړې. وې والم زه. هیرا بابي په هسپتال کې ده؟ څه شوي دي هغې ته؟
شرمېږه نه بېغیرته چې اما؟ اوس د ډېر ورته شیطانیانې شروع کړې غوږونه ولړکې تا سره بس بیا ما ولې وهي دا تاسو ځه روکه شه روکه شه بېغیرتې لا خو څه وشو په تاسو په غریبو پسې ولې لګېدلې یې او په هیره بابي څه شوي دي د هغې په طبیعت د مرګ اعلان یې وشو وشه جنازه وکړه استغفر الله ما دا تاسو څنګه خبرې کوئ د هغې خلاف لږ خو د خدای نه ویریږئ ښه موږ به د خدای نه یېرېږو او د خدای نه اړو یېرېږي نه ټول کور والا سره هم د هغې فکر دی په دې کور کې مې یوه بوډۍ مور د دا فکر د سره نشته تاسو هیڅ پیسه د پیش نه پیشم خان جوړوئ که بابي په هسپتال کې نه تاسو ته تلل پکار دی هلته شجاع بایله پکار دی چې هغه هم لاړ شي د هغې تپوس له ته ډېر په تکلیف کې ښځه زه نه ځم ته ورشه ما تر اوسه شجاع بای ستا په شان بې حسه خاوند نه دی لیدلی نن دې وکته که نه زه وکړه چې څه کولی شي تاسو کښېنئ دلته زه او بابا لاړ شو هلته د بابي تپوس له او لاړ شي ناز نخري یې یوسې نور هم په سر سوره کې ده ته لا ګوره د سر د بابي ډېر خیال دی د بابي چپړوس مارله خو دا وګوره ستا د واده جوړه دومره قیمتي ده چې ټیک ده ته یو نظر خو یو ګوره که نه ثاني یو خو ما سره شاپینګ لم لاندې ټول کارونه زه په خپله کومه زما واده هم تاسو خپله کوئ بس ډیره شوه زه ستا دشمنه نه یم امی تاسو چې سم کوئ هغه ټیک کوئ او چې سم روړي دی هغه هم ټیک دي دی خو راشه ته څنګه ده اوس ښه ده اوس موږ چې اسپتال ته لاړو نو هغه تللی وه بیا موږ د هغې کور ته لاړو ټیک ده ځه ډرامې کې که نه ما سره څه مطلب بلال راته فون وکړو چې ته په اسپتال کې طبیعت دې خراب دی او تمنا و چې ته په کور کې واه ډېر لوی اسپتال راته ښکاري ستا سهار اډمیټ شوې اوس په کور یې ښه کمګل درته ښکارم زه شجاع زما بس که ما سره دا ډرامې په دریاب کې له وکړه دا خپلې ډرامې که دا کور جوړول غواړې که نه د هغې یوه طریقه ده تا ته پته ده تر کومې پورې چې ستا مور تاله ستا ښه پوره حصه نی درکړې دې کور ته به نه راځې ته پوه شوې او تر کومې چې ستا حصه تا ته میلو نه شي تر هغې پورې چې ما ته بیا فون ونه کړي زه راپاسم د یخني اوس که څومره کمزوري شوې زه هیڅ هم نه خورم الا ته خوراک سره ولې ضد کې ته چې ته په خپل ضد باندې کلکه ولاړه نو زم خپل ضد نه پرېږدم هیرا په خبره ځان پوي کا نو ګینې ته زموږ په مجبورۍ باندې ځان پوهېدو کوشش کې هیرا چې هر څه کېږي کو هغې تا ساتي کو طلاقۍ دي خو برخه به در نه کما بلې نه راکوې حصه هغه به د نه دا هر څه واخلي او په تش میدان به دې همدغه شان پرېږدي ته زموږ دشمن یې تاسو دا چرته غواړئ چې شجاع بهر لاړ شي او ترقي وکړي ترقي کو هغه یو پیری بهر ملک ته لاړ نو هغه به کله واپس رانشي لکه ستا د پلار نو نه دی راځي کم از کم د هغه ارمان خو به پوره شي که نه
ته نه پوهېږي د خاوند نه بغیر ښځه په ژوندنې مړه شي. امی پلیز ما ته دا خبرې مه کوئ. مزې خو بیا ښځې کوي که نه. تاسو خپل ځان ته وګورئ که نه. ټول عمر هم په ښکلي کور کې تېر کو، ښکلې جامې هم واغوستې، ښایسته خوراک کوئ. ما ته وګورئ، زه د ورکوټو نعمتونو دپاره کړېږم. ځکه خو مې پوهولی چې مه کوه واده د شجاع سره، هم د دې خبرو نه بچ کېدو دپاره. خو نه، ستا په سر خو د شجاع د مینې پیریان سوارو. که په وخت زما خبره منلې وه نو دا ورځ به دې نه لیده. شجاع او زه اوس هم یو بل سره مینه کوو. که چېرې دا غریبي مو ختمه شوه نو زموږ خوشحالۍ راتلی شي. ته چې څه سوچ کې داسې به چېرې مو نه شي. اخیري ځل دنه تپوس کومه، زما حصه راکوې که نه؟ نه. هیرا بس نہ ملے زړه دتا نور ربا څنګه چې تاسو غوښتو او ما کشان ما وکړو. څه مطلب؟ داسې کولو دپاره تاسو مجبوره کړی وه بابي. تاسو څوک هم نه دي مجبوره کړې ما. د دې حق والي دی هغې ځکه یې دا راوړل. دا ولکه دی پوره. تاسو دا شمار کې ورورا شمارولو ته ضرورت نشته. موږ چې پیسې لاس کې ونیسو نو پته ولګي چې دا څومره دي. د دې څه رسید وغیره خو به یې که نه؟ ورورا د څه رسید؟ د داسې کارونو رسید چرته وي؟